بسم الله الرحمن الرحيم. انتهاء قابل قدر والاحترام والمستمعين، يوم عاشوراء څه شي؟ يوم عاشورې په ورځې روژې نیولو فضیلت څه ده؟ زما عزتمندو، یوم عاشوراء دا د محرم میاشتې لسمې ورځې ته یوم عاشوراء ویلی شي. یعنې اسلامي کومې میاشتې دي په هغې کې محرم میاشتې لسم تاریخ کومې ورځې راغللو نو دغې ورځې ته یوم عاشوراء ویلی شي. زما عزتمندو، په دغې ورځې باندې روژې نیولو حکم دا ابتدایي اسلام کې فرض و، ولیکن بیا څه کله رمضان میاشتې د فرضیت حکم راغللو نو بیا یوم عاشورې په ورځې کومه روژه وه د دې فرضیت حکم هغه منسوخ شو. ولیکن بیا هم نبی پاک صلی الله علیه وسلم د یوم عاشورې په ورځې باندې د روژې نیولو اهتمام کول. بعد کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته چا وویلو چې یهود هم یوم عاشورې په ورځې باندې یوه روژه نیسي، خو لیکن دغه روژه په طور شکراني نیسي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم وفرمیلو ځکه چیرې الله تعالی ما ته آینده کال کې ژوند راغللو، یعنې دغه ورځې په ما باندې راغللې، نو زه به انم محرم باندې هم روژه نیسم او لسم محرم باندې هم روژه نیسم. د دې وجې نه چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم به یهودو سره کوم مشابهت جوړېدو د هغې خلاف به یې کول. خو لیکن آینده کال باندې نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره خپل ژوند وفا ونه کړله. نبی علیه السلام د دنیا نه هغه رخصت شو، یعنې وفات شو. زما عزتمندو، یوم عاشورې په ورځې باندې روژې نیول دا یو مستحب او مسنون عمل ده. زما عزتمندو، که دغه روژه چا یوم عاشورې په ورځې باندې ونیوله، د دې روژې په برکت سره الله تعالی د دې انسان مخکینی کال څومره ګناهونه دي، دغه روغ کال ولا ګناهونه الله تعالی د دې روژې په برکت سره ختموي ورته. زما عزتمندو، مو تاسو باندې الله تعالی یوه بهترینه موقع راوستلې ده، نو مو تاسو ته پکار دا دی چې مو تاسو ټول د دې روژې نیولو صحیح طریقې سره نیت او اراده وکړو او الله تعالی نه سوال کوو چې الله تعالی د مو ته د دې روژې نیولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.